د یو بادشاہ زوی دی یو غریب عیسائی سره هغه زیاته کوي د هغه بدل چې دی هغه حضرت عمر فاروق اخلي لګیا دی او د هغه کس نه اخلي چې هغه د صحابي رسول زوی دی او د مصر گورنر دی او بیا یو تاریخی جمله ورته وی حضرت عمر فاروق چې متا استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا دا خلق تاسو کله نه غلامان جوړول شروع کړي دي دا خو میندو آزاد پیدا کړي دي او دا آزاد خلق د بادشاہت په نشه او په چرچه کې سرنګي تاسو غلامان جوړوي سرنګي چې په یو معاشره کې د بادشاہ او د بادشاہ د زوی حیثیت ده نو دغه رنګي د یو عام شهري اگر چې هغه غیر مسلم وي دا هغه هم دومره حق دی دا عدل و انصاف دی صحابه کرامو رسول الله څنګه عدل و انصاف به دا حضرت عمر عدل و انصاف دی چې د حضرت عمر ابن عاص رضی الله تعالی عنہ غوندې د لوی شخصیت د زوینه د غریب سړي بدلې واغستلو چې نه تا ته اجازت نشته دی چې ته خلق غلامان وګڼې محکوم وګڼې او خلکو ته دا خبره وکړي چې زه چې یم نو زه اوچت سړی یم اوچت شخصیت یم د یو لوی سړي زوی یم او ستا جرأت څرنګه وشولو زما سره د مقابله کولو یا د خبرې کولو دا د مسلمانانو لازوال تاریخ دی